الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین په حضور دعا ده چې الله دې د دې مبارک ورځې د دې مبارک مقام جمله خیرونه، سعادتونه او برکتونه زموږ د ټولو نصیبه وګرځوي. او یا الله دا حاضري زموږ دپاره او زموږ په والدینو کې او په محسنانو کې چې څوک وفات شوي دي، الله رب العالمین د هغوی دپاره د بخشش او د مغفرت ذریعه وګرځوه. عزیزان محترم، اوس دا څو ورځې مخکې د سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان اقدس کې کانفرنسونه وشو په ډېره غټه پیمانه باندې، او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شخصیت او هستی ناغه نشي فراموشه کېدی او نه داغه تاریخ چې دی هغه ختمېدی شي، بلکې دا د دین او څومره اسلامي تاریخ دی داغه د ذکر نه بغیر نامکمل دی. ډېرو صحابه کرام ټول صحابه دي، مونږ ورته وایو ځکه د صحابو مرتبه او شان ډېر لوی دی. رضی الله عنهم ورضوا عنه، او الله رب العالمین یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أو وكلا وعد الله الحسنى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینهم. دومره تعریفونه دي د ټولو صحابو، ځکه چې دا ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامانو، عاشقانو او د عشق او د محبت داسې مثالونه چې صحابو قایم کړي دي د دنیا عالم په تاریخ کې چې دی د هغې څه مثال نشته. او د هغې سر او ابتدا چې دا هغه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. د صدیق لقب او خطاب هم په دې ملق شوی دی چې دی بالکل رښتینی دی او دی چې څه وایي دی رښتیا وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج النبی په موقع باندې چې تشریف وړی واپسې راله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل د معراج د سفر حال احوال بیان. اول تکذیب چې دی د کفارو وکړو، وایي دا دی څه دی، وایي زه دې ځای نه بیت المقدس ته تللی وم او زه لاړم بیا اسمانونو ته، سپکاوی یې کولو، کمزورې خبرې کولې. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته حال وی، ملګری دې دا وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی لا نه ملو شوی، لیکن ده ووایي چې څه خبره محمد رسول الله کړې ده بالکل رښتینې ده او رښتیا ده، هغه په هغې کې څه شک شبه نشته دی. بیا الله رب العالمین
د څومره اعزازاتو نه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا شخصیت دا مزین کړو. یو دا چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی دا پازواج مطهرات نه دا او د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې په آسمانونو کې دا نکاح الله کړی ده. د حضرت عائشې نکاح گویا شوی په آسمانونو کې ده، لاندې خو بس حکم راغی چې الله منتخب کړه، انتخاب وشو او تم ورته اوس پیغام ولېږه، جواب وکړه. گویا دا د رسول الله سم په مرضی نه الله رب العالمین خوښه کړې رشته وه چې د دې سره ته نکاح وکړه. او حضرت جبریل علیه السلام تشریف راوړو، یو عکس یې ورته وښودو او ورته یې وویې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا حکم وشو چې د دې رشتې دپاره جواب. او تاسو خیال کړئ دا د یار غار اصطلاح خلک استعمالوي، د اردو ادب کتابونو کې ډېرې وي دا زما یار غار دی. نو یار غار والا دا اصطلاح او دا لفظ د کوم ځای نه متعارف شو؟ یار غار اصل کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په غار کې و چې اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. او تاسو اوریدلی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی او دې خبرې ته ډېر غور وکړئ. عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې د کمې شپې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غار کې کړي دي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کمې شپې په غار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړي دي، زه دې ته تیار یم چې د خپل د ټول عمر نیکۍ ورکم او دا شپې ما ته میلاو شي. په دې تیار یم، دې سودا ته تیار یم چې زه پې د خپل ټول عمر عبادتونه ورکوم او بس کاش چې دغه شپې ما ته میلاو شي چې دا کمې شپې دته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې غار کې میلاو شو. عجیبه اعزازات دي. دا واقعات خو موږ هر وخت بیانوو چې د چا سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم موی مبارک او چاته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خولې مبارک لعاب لاړې په خولې کې واچولې شوې او داسې کوي دي چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لعاب مبارک د خولې اچولی شوی دی او صحابو به ورپسې بیا منډې والې او تر دې پورې چې د دې زمزمو د کوی په باره کې په حدیث کې راځي چې دا د زمزمو دا کوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جوټو باندې چې دی دا مزین کړی شوی دی. نو بهرحال څومره لوی اعزازات دي او خلک یې څومره په محبت باندې بیانوي. او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دا اعزاز او شرف دی. مونږ به په خوله باندې څه تعریف وکړی شو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر چا د احساناتو بدله ورکولی شو. ځان یادوي د هر چا د احسان بدله به خلاص کړم، د ابوبکر نشم خلاصولی. دا ډېر غټ لفظ دی، ډېر دروند ټکی دی، ډېر باثر او زورور ټکی دی، ځکه چې د الله پیغمبر وي صلی الله علیه وسلم چې د ده د احساناتو بدله زه نشم ورکولی. په ده ما باندې احسانات دومره زیات مالی او جانی دا دواړه، ډېر غربت و، سخت تکلیف و، سمې خزانې کولاوې کړې و په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا خپل مال حال شیندلو. په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست و، صحابه هم ناست او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اوس څوک دې مجلس ته راشي، یعنی بیداره شي. داسې کسې سړی هم کتلی دی چې په هغه باندې الله د جهنم اور حرام کړی دی. صحابو ته ټول صحابه داسې په جستجو کې شو، تجسس خور شو، څوک به چې د هغه دپاره د زبان رسالت نه دومره لوی تعریف کیږي لګیا دی او دومره غټه خبره کیږي دی بخلی شوی دی. په ده الله د جهنم اور حرام کړی دی چې ګوري په دې لږ ساعت کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې د امامت اعزاز، دا اعزاز حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته حاصل دی. کنه دا جرأت چرته صحابو نه دی کړی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو په یو موقع او غوښتلې چې مونځ جاري وشي، زه به شاته ودرېږم چې مونځ مات نشي مات. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو نو تاسو وګورئ، قربان شم دا د صحابو محبت و چې ته او بیا به څوک مخکې کېږي دا نشي کېدی. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی هغوی مونځ نه وروسته شو، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود وي نو امامت به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله کوي. اما تاسو ته وي چې د صلح حدیبیې په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې مسلمانانو د کفارو په منځ کې چې کوم مذاکرات کېدل شرایط ډېر سخت نو یو شرط پکې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ځان ته محمد رسول الله نه لیکي بلکې محمد بن عبدالله لیکي. دا ډېر سخت اعتراض و د هغوی له په دې غصه ورغلې وه. کم صحابي و رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا ولیکه ځکه دا د معاهدې حصه ده. نو صحابي دا جرأت او تصور کولی شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم باندې انکار وکړي، نشي کولی. لیکن هغه صحابي ورته په جړا شو او هغه ورته قلم کېښود چې یا رسول الله هر څه راته ووایه، دا سر ورکولی شي او ځان ټوکړې ټوکړې کولی شم، زما لاس دا جرأت نشي کولی چې محمد ولیکلی شي او رسول الله پکې وي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه زه قاصر یم، ته محمد او رسول الله یې د الله پیغمبر یې، لہذا دا کار نشي کېدی. دا سم په روایاتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له خپله ګوتمه ورکړې او وی لاړ شه او په دې ګوتمه باندې نوم نقش کا د الله رب العالمین. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه ګوتمه اسې عموما استعمالوله نو په هغې باندې به لیکلي وو لاندې به ولاندې محمد، په منځ کې رسول او پاس به پکې دی الله لیکلي وو. دا سټمپ و سټمپ مهر محمد رسول الله. وی سړی وګوري نو په دې کې هم ډېر لویه فلسفه ده. ځان له محمد ځان له محمد چې ځان له د 40 کالو پورې و نو هغه عام سړی نو، یعنی اول درجه د نوم د محمد نبوت د 40 سال نه مخکې ملاو شوی دی. او کله چې د نبوت دعوه وکړله او دې کفارو ته یې وویل ولې تاسو زما د دې نبوت انکار کوئ، تاسو ولې وایئ چې زه د الله پیغمبر نشم کېدی، فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. زما د دغه دعوې نه چې اوس زه ویم چې ما ته الله نبوت راکړو د دې نه دا مخکینی ژوند وګورئ، تاسو زما د نبوت نه دا مخکینی 40 کاله ژوند تاسو په دې کې څه عیب معلومولی شئ، یو نقص راویستی شئ زما په دې ژوندون کې چې ما نه خدا نه خواسته څه داسې کار شوی وي چې په هغې باندې اعتراض وي تاسو نه شئ معلومولی. نو بیا انکار د څه شي کوئ. ولهذا دا ټولو محدثینو لیکلي دي چې تر څه وخته پورې نبوت لا نه ومیلاو، د نبوت نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپل وړوکوالي پرېږدئ چې د حضرت آمینې په خېټه کې و د هغې نه تپوس وکئ چې مور یې څه وې، او د بیبي حلیمې نه تپوس وکئ چې څنګه چلو چې کله دی تا سره و رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه واخله د 40 پورې چې نبوت لا نه و ملاو شوی او د دې نه اخوا ټول چې و متبرک مبارک او د فضیلتونو نه د خیر او د برکتونو نه د دې هر څه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډکو. مخکینی دعوه هم ډېره مضبوطه وه ځکه ټولو کفارو په دې دعوه کې څه راویستی نه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نعوذ بالله څه عیب دی او څه کمزوري شته. دومره پاک او دومره صفا او دومره مبارک وخت چې دی نو دا تیر شوی و. بهرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې ولیږو په دې ګوتمه باندې نوم نقش که چې هغه نوم د الله رب العالمین دی. هغه لاړو نو چې کوم ځای کې د دې اهتمام کوو په زړه کې دا خبره راله چې نوم د الله وي او محمد ورسره نه، دا یې خپله پرزونه وه، برداشت یې ونه شو. او تاسو خبر یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په معراج النبي کې
الله سره چې کوم ملاقات یو انعام او تحفه الله دام ورکړی وه. الله ورته شمیرل، رسول الله شمیرل چې ابراهیم خلیل الله دی، موسی کلیم الله دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو پوره پیکیج ملاو شوی دی. هغې دپاره به کتاب راوړل غواړي. یوه معجزه نه ده، څه یو شی نه دی چې د الله د طرف نه هدیه شو. بې شماره او لا تعداد شیونه دي. یو پکې دا و چې محمد صلی الله علیه وسلم یو به ستا اعزاز دای چې دا ما هیچ چاته نه دی ورکړی، او هغه دا دی چې چرته زما نامه اخیستلی کېږي د الله، ورسره به ستا نوم لیکلی کېږي او دا کلمه به پوره کېږي مله لا اله الا الله باندې. که ثابت عالم راټول شي انسانان او محمد رسول الله تغلی چلې پکې جوړ کړی او نو الله رب العالمین دا کلمه نه قبلی. جنت به ورته خدای په سترګو نه ښیي. دا کلمه به د عقیدې په حساب اله مکملیږي. لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله. یو عیسائی راشي کافر او دلته مونږ ته ووایي، او پادری راشي یهودي راشي او هغه ووایي چې زه دا د ستاسو په جومات کې ویم چې اشهد ان لا اله الا الله، دلته سټاپ شي. نو آیا موږ به سرټیفیکیټ ورکوو چې دا مسلمان شو؟ نه به ورکوو. دا دویم جز چې دی دا ورسره لازم دی. دی به د دې سره وایي چې واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ګوره هر طرف ته خیر دی. هغه خلقو باندې پابندي لګي چې عبده بنده دی د الله رب العالمین. خیال کوئ ګوره بل طرف ته معامله بو نه ځي. حاجت روا او مشکل کشا نه دی او خوند په دې ټکي کې دی. دا بې ادبي نه ده. خوند په دې ټکي کې دی چې الله په خپل صفاتو کې یکتا دی. الله سره به څوک نه شریک کوئ. بعضې خلک په تقریرونو کې ګوري، زه ګورم بې ادبي معاف، بد نه کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعریف کې دومره مبالغه وکړي چې گویا داسې ښیي چې گویا الله رب العالمین کې څه عجز ښکاره کوي. عاجزي د الله رب العالمین ظاهروي او دا تباهي ده. الله کې د عجز معامله یو صفت د انسانانو سره، یو صفت تصور کولم چې دی دا کفر دی او تباهي ده، د ایمان نه خلاصې دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې د هغه ذکر الله عام کړو؟ ورفعنا لک ذکرک. د هغې دپاره څه کرایټیریا وه؟ څه یې کړي وو چې الله ورته ووایي؟ نو خلک یې چېرته خدا نه خواسته نعوذ بالله خطا شي معبود ثابتوي. معبود نه دی، دا الله بنده دی، خو په بندګانو کې هغه بنده دی چې د هغه غوندې سیکریفایسز، د هغه غوندې محنتونه، کوششونه، عبادتونه، ریاضتونه هېچ چا نه دي کړي. نو د هغې ته هغه سیالۍ کې چې دی په هغه مقابله کې او د خالق په راضي کولو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبې ته څوک نه رسي. ځکه الله رب العالمین دومره او دا نسبت شته دی او دې نسبت کې څه بدوالی دی. الله وایي دا زما محبوب دی، په ما ګران دی، دومره را باندې ګران دی. هر بنده چې دی ګوره تخلیق یې الله کړی دی، بد دی په ما دومره ګران دی چې د آدم علیه صلات وسلام نه مخکې دی ما خپل د دې عرش سره په خوا شا کې د یو نور په شکل ساتلی. نور الله ته معلوم دی په کم صورتو، بس چې ټکی د نور راغی خو نور دی. د نور تعریف خو بیا ورپسې ګرځه. خړی یو ستوری وګوري او ګډوډ شي، او همدغه یو سپوږمۍ ده د کال 12 میاشتې سړی ګوري، خو بعض وخت کې به یې وګوري په سړي باندې ناشنا لګي. و الله مخلوقات دي پیدا کړي دي، دته یې نسبت دا دی چې دا داسې هستي ده چې دله الله رب العالمین ډېر لوی انعامات ورکړي دي او ډېر لوی فضیلتونه ورکړي دي. څومره لوی لوی انبیا علیهم الصلاة والسلام راغلي دي، لیکن دی په ټولو کې افضل دی او په ټولو کې مبارک دی. او ما غالبا دا ویلي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان دپاره دا اتھنټک احادیث دي او قرآن کې ټول ذکر دی، تفاسیر لیکلي دي، مستند روایتونه دي، لیکن د خپل ځان دپاره کلم دا مبالغه نه ده خوښه کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدل کې ابراهیم علیه السلام او نور انبیا یادول، یعنی دا تعریف خپل نو خوښ چې څوک دا مبالغه کوي. ځکه عاشقانو خلک پې مړه. یو صحابي راغی او څنګه چې راورسېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سجده وکړه. چې سجده وکړه نو ډېر خفه شو په دې باندې او ډېر سخت وعید یې ورته بیان کړ. نو هغه وی یا رسول الله زه شام ته تللی وم، خپل خلک خپلو لیډرانو ته خپلو مشرانو ته سجدې کوي. وی ما چې دا سوچ وکړو
چې دې بې خوندو ته خلک سجدې کوي نو بیا خو د سجدې صحیح لایق دی ستا دومره شان د چا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده د یو الله دپاره الله نه ما سوا د چا دپاره دا نشته او که د سجدې اجازت وې نو بیا به ما ښځو له اجازت ورکړې وې چې خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي دا حدیث مبارک دی نو بهرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې لاړو نو هغه کس ته وایي چې د الله د دې نوم سره د محمد نوم چې دی دام نقش کا دا یې پیرزونه وه چې د الله نوم دی نو د الله د نوم سره د محمد نوم دا ډېر خوند کوي خوند یې وله ورکوو نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واپس راغی او ګوتمه یې ورته پیش کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګوتمه وکتله ډېر تعجب یې وکړو وایي چې ابوبکره دا دې څه کړي هغه پریشانه شو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما څه کړي دي هغه وایي عجیبه کار دې کړی دی ما تاله ګوتمه درکړه چې ورشه او په دې باندې نوم د الله نقش کا نو تا پې څه کړي تا پې نوم د الله هم لیکلی دی بیا دې ورسره زما لیکلی دی او ته وګوره بیا دې ورسره خپل نوم لیکلی دی دا دې څه کړي دي ما خو تا ته د الله نوم یاد کړی تا ورسره زما د نوم اضافه وکړه او بیا دې ورپسې خپل نوم هم لیکلی دی او قربان شم جبریل علیه السلام تشریف راوړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم سړی د الله د نوم سره د هغه دا نه برداشت کېږي ستا نوم لازم ګڼي او کم سړی چې دی دا نشي برداشت کولی چې د الله نوم دې وي او د محمد دې نه نو بیا مونږ څنګه برداشت کولی شو الله به هغه سړی څنګه برداشت کوي چې د محمد نوم دې وي او د ابوبکر نوم دې دا د خلکو په خېټو کې اسې بې صدا به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پاره په خېټه کې تکلیف او رد کوي اعتراض په حضرت ابوبکر صدیق کوي او اعتراض په حضرت عائشه صدیقه کوي د ټولو حقیقتونه او د ټولو فضیلتونه مسلمه دي پای کې څه شک شبه نشته لیکن چې په چا باندې عنایتونه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي د هغه په باره کې به سړی څه وایي ټولو بیبیانو راتلو هېڅ شک نشته چې د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د هغې مرتبه او شان په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ازواجو کې په ټولو کې اوچت دی د هغې وجه دا ده چې سړی تاریخ پړاو کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اولاد یو د حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنه نه علاوه دا ټول اولاد د حضرت خدیجې نه دي او حضرت ابراهیم خو بیا لږه موده و 1300 میاشتې و 1500 بیا هغه پاتې نه شو وفات شو او دا د حضرت ماریا قبطیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وه او د حضرت ابراهیم علیه السلام د سسرال نه وه د هغه د سرګنۍ نه هغوی ورته پیغام را لیږلی و چې حضرت ابراهیم علیه السلام موږ له اعزاز را کړی او زموږ نه یو جینۍ کړې وه او زموږ دا سود شي او درخواست شي چې یو جینۍ زموږ نه موکه او رسول الله صلی الله علیه وسلم جینۍ نه وه زنانه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغې ته دا پیغام وکړلو دا راله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ازواجو کې چې کم مرتبه دا د نورو خپل فضایل د مرتبې او په شان کې شک نشته مونږ خلقو ته خو ټولو ته قرآن ویلی دي النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم او قربان شم وازواجه امهاتهم مؤمنانو په دې خبره پام وکئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با مؤمنان یادی کلمې خاوندانو ته وی دی به د هر چا نه تاسو ته عزیز او ګرانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اخوا بل شخصیت نشته او پام کوئ د ده څومره بیبیانې چې دي دا د ده ازواج چې دي دا ټول ستاسو میندې دي زمونږ میندې دي لیکن دا خو مونږ او تاسو ته پته لګي د حضرت عایشې دپاره یې دا ویلي دي چې الله رب العالمین د عایشې په معامله کې زما په دې خپل زړه کنټرول نشته خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم الله په دې زما گرفت ونشي او زما دا زړه ستا په اختیار کې دی ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت بې انتها چې په کومه شپه به د عایشې کور ته تلو بیا به علي رضی الله تعالی عنہ د صحابو بیا به دوی فروټ وړل دا خاص میوجات به لیږل صحابو ته به پته وه چې نن شپه په هغه ځای کې ده او زمونږ دا اوس دا دنیاوي رنګ چې خلک ورکوي دا اسې ویم ځکه ځوانان ناست نن سبا اذهان او ذهنونه ډېر کچه دي کلم چې د رسول الله د ازواجو ذکر راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به چېرته
داسې نسبت نه کوئ لکه زمونږ تعلق چې د خپلو بیبیانو سره موږ فضول خلک یو او خو پوره مدرسه وه ځکه حضرت عایشه په دومره کم عمرۍ کې صحابه راتلل او د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه به په مسایلو کې تپوس کوو مونږ ته ووایه مونږ کنفیوز یو په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کول نو بهرحال چې کومو خلکو ته په دې خبره باندې څه تکلیف وي چې د حضرت ابوبکر صدیق په دې ذکر باندې هغوی خفه کیږي نو د حضرت ابوبکر صدیق نه بغیر د اسلام تاریخ او بیانونه دا نامکمل دي او ما ته یو حدیث ډیر پخوا دلته ما بیان کړی دی چې یو شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په غېږ کې سر ایښی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بلاست او ډیر اسمانونو کې داسې ستوري دي دا ټول اسمان مزین دی نو حضرت عایشه تپوس کوي چې د الله پیغمبره دومره نیکیم د چا شته لکه دا ستوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویې او د عمر رضی الله تعالی عنه او تجسس نور زیات شو چې پلار زما مخکې دی او زما د پلار او د ده چې څومره تعلق دی په دې کې خو بل څوک لا دې ته نه رسي نو دا ولې عمر رضی الله تعالی عنه یاد کو زما پلار یاد نه کړ بیا وی زما د پلار د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې څه خیال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د عمر د ټول عمر نیکۍ او د ابوبکر یوه نیکي دا نشي برابرې ټول نیکۍ ټول عمر د عمر هغه 10 کاله خلافت کړی دی عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس 2 کاله خلافت کړی دی لیکن قرب چې ورته کم حاصل دی او نزدېکت چې کم حاصل دی دا بل چاته نه ده حاصل الله ورته سلامونه را لېږلي جبریل راغلی دی او رسول الله ورته وی ستا تپوس کی و الله سلام کی دنه تپوس وکړه چې دی څنګه دی دا به حضرت ابوبکر صدیق ته وی او ما تاسو ته ویلي وو چې جبریل علیه السلام راغی او تپوس یې وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر څنګه دی ای په خوا کې ناست رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ولې ابوبکر له څه چل دی ابوبکر خو ټیک ټاک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی دته تکلیف یعنی رسول الله ته پته نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مخ واړو چې تا ته څه تکلیف و جبریل وایي چې دته تکلیف و هغه وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په غاښ کې مې تکلیف ما وی د خپل ملګري به سړی څه شکایت کړي ما غږ نه و کړی نو ګوره هغه رسول الله ته غږ ونه کړو اندازه وکړئ چې مرتبه یې دومره ده چې الله په عرش باندې ناست د ابوبکر د غاښ د تکلیف تپوس کوي دومره لوی مرتبه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا مبارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دتا خلیفہ بلا فصل وی او بل دا چې دا کم شرف په دې غار کې حاصل دی ا د زړه د سترګو چې کم عاشقان دي د زړه او څوک په دې پوهیږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک او حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه چې کم روایت قائم کړی و نو دا د زړه خبرې دي چې څوک په دې پوه شو نو پوه دی او چې څوک پې نه پوهېږي نو هغه د خدای پوه کړي نو بهرحال د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کمې شپې په غار کې د حضرت ابوبکر صدیق سره تېرې شوي دي زموږ د امت په دې خبره باندې اتفاق دی الله رب العالمین چې څومره مخلوقات پیدا کړي دي عرش مخلوق دی کرسی مخلوق دا ورپسې ځه په دې ټولو مخلوقاتو کې افضل ترین په دې مخلوقاتو کې چې کومه هستی ده نو هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او د امت په دې باندې اتفاق دی چې د الله د عرش او د کرسی نه د رسول الله مرتبه هغه ډیره زیاته ده او دام اتفاق دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک چې په کم ځای کې د روزې سره لګېدلی د روزې سره چې بدن یې لګېدلی دی د هغې د دې حرمت او د هغې تقدس دومره زیات دی چې د هغې مرتبه د دې عرش کرسی نه چې دا کم ځای کې دا خاوره لګېدلې ده د هغې مرتبه د هغې نه زیاته ده ځکه چې بدن ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم لګېدلی او دلته تاسو وګورئ چې رسول الله په غار کې پروت دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سر د حضرت ابوبکر صدیق په دې غېږ کې پروت دی
نو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ په کور کې ناست دی، په کور کې دننه نابینا دی او بار راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو، صحابه کرام دي او ولې راوتی دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راووتو غالبا د مخکې نه حضرت عمر علي دا راوتی وو، تاسو دلته څه کوئ یا رسول الله تاسو څه کوئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی خوب نه راځي، لوږه ده، خوراک نه دی خوړلی د څو ورځو نه، یعنی بېچیني ده، وخت نه تېرېږي خوراک. نو په دې کې هغوی ته وی چې تاسو دلته څه کوئ؟ نو هغوی وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ هم دا حل دی، خوراک نشته نو حالات خراب دي. او تاسو اوس ګورئ دننه حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د کور سره په خوا شا کې دا ایریا وه، راووت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی هلکه ته د کوم ځای نه راغلې؟ تا ته څنګه پته ولګېده چې مونږ بار راغلي یو؟ هغه وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د بدن خوشبو زما کور ته راغله. و رسول الله به چې په کومه لار باندې تېرېدو صحابو ته به واضح او ښکاره پته لګېده چې په دې لار تېر شوی دی، ځکه خوشبویانې به هلته په هغه ځای کې موجود وې. نو هغه په دې بنیاد باندې بهر راووتو. اوس تاسو سوچ کوئ چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غیږه وي او سر پکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پروت وي، ماری چیچی یو یو سوره لګیا دی په دې دغه باندې بندۍ چې پټ شي دا غار چې کفارو نظر پرې نه وځي. او یو مرحله داسې راله چې اوس څه شته دی نه، هر څه دا کپړې مپړې م پکې ولګولې خو ځای نه پټېږي. نو په دې یو ځای باندې خپه کېښوده او مار راغلی دی د رسول الله زیارت له د هغه په عشق کې راغلی دی. هغه مار وی لار پرېږده، دا څنګه دې ما ته رکاوټ جوړ کړی دی، زه خو د هغه زیارت او دیدن له راغلی یم. نو دا بیا چېرته خبره وکړو. نو بهرحال ټکې ورکړو. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې درد نه، د مار د دې خوړو درد به څومره خطرناک او رپم نه و چې زه وخوځېږم. ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په آرام کې خلل را نشي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت په خپل ځای او زه همیشه وایم یو وزیر اعظم چې داسې دي، تاسو یې پروټوکول ګورئ، 20 محکمې چې دی مخکې وروستو ترې رواني، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ټول کائنات، عرش او دا الله رب العالمین دا ټول مامور، دا ملائکی چې دي دا به په دې ډیوټۍ و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پروټوکول کې رواني. څومره به د عرش د طرف نه په دغه منظر باندې نظر کېدو، په دې غار کېدو. او دا منظر به څنګه و چې رسول الله تشریف رسول الله ملاس دی او سر د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په غېږ کې دی. نو بهرحال نه خوځېدو او بالکل په دې خپل ځای باندې موجود ناست. لیکن د مار د دې ټک شدت دومره زیات و چې اوښکې خو سړی نشي کنټرول کولی. او دغه اوښکه راتله وبهېده او ټک شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک رخسار باندې ولګېده. او مونږ په شان د زړه والا خبرې چې څوک کوي، نو زه دا ګڼم چې د باران قطرې چې کمې په رسول الله صلی الله علیه وسلم لګېدلې دي، سوال نه پیدا کیږي چې د هغه باران د دې قطروم الله انتخاب کړی چې کومه قطره به زما په پیغمبر ځي او کومه به نه ځي، ځکه چې دا شرف هر چاته نشي حاصلېدی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا څومره لوی انتظام دی چې او دا یې رښتینی عاشق دی ابو بکر. الله به اجازت ورکړی چې مه کوه چې د ده د دې سترګو نه اوښکه راځي او د محمد رسول الله په رخسار باندې لګي. سپوږمۍ او د نور خبرې کوه چې صحابه وایي او الله وایي د ده مخې ته د سپوږمۍ او د نور رڼاګانې او شواګانې هېڅ حیثیت نه لري. نو په هغه رخسار باندې دا د دې اوښکو قطره لګېدل دا معمولي خبره نه ده. په دې وجه مونږ وایو چې د قبر د دې خاورې عظمت د عرش او د کرسۍ او د کعبې نه زیات دی. نو بیا دې سړی د دې اندازه وکړي چې د ابو بکر د بدن حیثیت او مقام بیا څه شو چې د خاورې له الله دا مقام او حیثیت ورکوي. نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په غېږه کې سر مبارک پروت دی، دا بدن سو پیریو لګېدو ورسره دی. او بیا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سترګو نه اوښکه راځي او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تویږي. دماغ او عقل په دې باندې کار نه کوي چې خدای پاکه دا کمې معاملې دي. نو بهرحال د حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام حیثیت او مرتبہ او داغی د لور د حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ فراموش کیدی شي او نا پدی کی کیدی شي زکا افضل البشر بعد الانبیاء دا انبیاء نہ پس کا پدی کائنات کی سوکشتا مبارک نو هغه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او دا د کم خلقو چې په خېټه کې دړي او زه د خوند پاره ویم چې تاسو یې واورئ بې ځان سره تکراروئ نو ډیر خوند به درکوي او زړه ور سره جوش او جذبه کوي رسول الله څوک دی او د رسول الله ازواج څوک دي او میندې څوک دي قسم مې دي په خدای چې کم سړی په محمد رسول الله په صحابو او په ازواجو کوي مرتد خو پرېږده چې څه ورته وی مرتد ټکی کم دی د کافر ټکی کم دی دا زندیقم دی دا خنزیرم دی او دا حرامی النسل دی او چې تر څو پورې څوک د محمد رسول الله په صحابو او په ازواجو کلام کوي دا سپی دی او دا لیونی سپی دی او چې دا لیونی سپی چې لیونی شي نو بیا خلک څه کوي مرداري ځکه هغه لا علاج شي لا علاجه د مسلمانانو جذبات او د مسلمانانو اوسه پورې مینه او محبت په صحابو کې او بیا د عائشې سره او د ابو بکر سره په دي ځکه د هغوی سره محبت محمد رسول الله کړی دی د عائشې گواهی د عائشې صفائی الله رب العالمین بیان کړی دا په ازواجو کې چاته دا اعزاز نشته چې قرآن رسول الله ته وحی کولی شوه چې دا وحی دا او عائشې باندې چې دا کم تهمت دی دا دروغ دی بکواس دی دا ټول ارسه په وحی را نغله لیکن ته وګوره د عائشې په معامله کې ارسه الله ختم کړ نه دا کار الله ډایرکټ کوي او الله په قرآن کې آیتونه نازل کړل عائشہ پاکه دا او عائشې به وي د هیچا احسان نه منم ځکه زما پیغمبر مانه مخ واړو پلار مخ واړو ما وی زه بې ګناه یم او چا زما تپوس نه کو که زه احسانمنده یم نو زه د چا یم زه د الله رب العالمین یم الله زما صفائی بیانه کړو دا آخري ټکی دا کوم چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا ما کړی دی بس خولې نه مې خوند راغی عمر رضی الله تعالی عنہ یې راوغوښتو علي رضی الله تعالی عنہ وحی نه راځي عائشہ تللی د خپل کور ته زه پریشان یم تهمت لګېدلی دی بهتان لګېدلی دی څه به کوو علي رضی الله تعالی عنہ وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو زنانه دپاره ولې ته پریشان د علي رضی الله تعالی عنہ په نیت به څوک بدګماني نه کوي علي رضی الله تعالی عنہ د رسول الله په دې خفګان او د ده په دې ستړې باندې دله دلاسه ورکوله چې ته ولې خفه کېږي یوه بیبي ده یو زنانه ده بله به وکې خو ته مه خفه کېږه او پریشانه کېږه عمر رضی الله تعالی عنہ راغی دا هغه هستي ده چې د ده د خولې نه ټکې وځي او الله یې په قرآن کې د حکم په طور رالیږي د ازواج مطهراتو سره تر نن ورځې پورې چې پرده راغلې ده پرده دا د حضرت عمر فاروق د خولې نه وتلي الفاظ دي او الله د پیغمبر په بیبیانو هم دا حکم راوستو چې عمر کومه خبره کوي ټیک دی بهرحال دا زه دې دپاره ویم چې دا حضرت عمر فاروق دی معمولی سړی نه دی د رسول الله بیبي ولاړه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او ماشومان لوبې کوي تماشې کوي او لږ ساعت کې ګوري ټولو منډې کړي روان شو او حضرت عایشه وایي چې دا څه چلو شو دا خو اوس د ماشومانو لوبې کولې او یکدم لاړل ماشومان پاره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی عمر راغی دا شیطان مشغول کړي او چې په کومه لار او په کوم ځای عمر راشي شیطان هلته نشي پاتې کېدی نو بهرحال دا معمولی سړی نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راوغوښتو وی عمره ما ته ووایه چې څنګه چل به کوو ډېر خفه یم زما په بیبي تهمت لګېدلی دی پوهېږم نه چې څه چل وکړم نو دا زما او ستاسو په خوله دا ټکی پکار دی څوک چې د حضرت ابو بکر او د عایشې پسې خبرې کوي هغوی ته زموږ دا جواب دی ته خو پې لا خبرې کې زموږ دا جرت نشته زموږ دا حیثیت نشته دا مقام نشته د چا جرت دی په مؤمن او په مسلمان کې او مه د چا سره دا ستړي او بحثونه او مناظرې کوئ بس موږ په دې پوهېږو چې هغه زموږ مور ده او موږ په دې پوهېږو چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د انبیاو نه پس په انسانانو کې ټولو کې غوره هستي ده بس نور د سره زموږ تقریر نشته عمر رضی الله تعالی عنہ وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه او ستا په خاندان او ستا په کور او په خانواده باندې کلام کول زما دا حیثیت نشته
دا درجه نه لرم چې زه ستا په خاندان باندې او ستا په بیبي باندې خبرې کوم. یا رسول الله ورکوټی سړی یم، ستا کور او ستا خاندان او ستا اهل بیت ډېر عالی دي، عالی شان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جواب به راکې، مشوره به راکې. نو بیا دا خبره وکړه، وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم الله ستا په بدن باندې ګنده مچ نه پرېږدي، مچ چې کم الله ستا په بدن باندې ګنده مچ نه پرېږدي، ستا کټ ته به خرابه بیبي څنګه پرېږدي. بس دا یو ټکی و چې په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره تسلي شو چې ګنده مچ ستا په بدن نه پرېږدي، نو ګنده زنانه او ستا بیبي به څنګه ستا کټ ته الله پرېږدي. یا رسول الله په دې خلکو په دې پروپیګنډو کې نه دي راتلل پکار، بس زمونږ عقیدتونه او محبتونه د حضرت عایشې سره او د حضرت ابوبکر صدیق سره او د ټولو صحابو سره دقسې دي لکه مونږ ته چې ښودلې شوي دي. ما تاسو ته ویلي وو حضرت عبدالله ابن عمر د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی دی او په صحابو کې لوی محدث عالم دی. هغه راغی خپل د پلار ملاقات ته، د حضرت عمر فاروق ملاقات ته راغی. عمر رضی الله تعالی عنہ بچې مصروف یم او زه ډېر رستو راشه واپس یې کړ. په دې کې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ را روان. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد کې دور دی، د حضرت عمر دور دی. نو هغه راغی حضرت عبدالله ابن عمر حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ته میلاو شو. وی چې ته چېرته روان یې؟ وی زه ځمه چې ستا بابا سره ملاقات وکړم، یعنی عمر رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات کوم. هغه ورته وی مه ورځه، پلار مې ډېر مصروفه دی. زه ورغلی وم خو ماته وی چې بعد کې راشه، زه مصروف یم. نو ګوره خپل زوی واپس کو، لیکن چې دې خوا یې نظر پرېوتو د حضرت عمر نه آواز ورکړی دی او نه یې چغه والې ده چې نظر یې پرېوتو، خپل زوی خو یې واپس کړی و، خو چې نظر یې پرېوتو چې حسن دی، حسن رضی الله تعالی عنہ. نو چې هغه واپس شو، عمر رضی الله تعالی عنہ آواز ورکړ، وی حسنه چېرته روانې راشه. هغه چې راغی وی ته خو راغلی وی ولې واپس شوې؟ وی ستا زوی راته وی چې بابا مې مصروف دی زه تللی وم، خو هغه وی رستو راشه. نو ما وی ته مصروف یې، زه به هم لاړ شم رستو راشم. حسن رضی الله تعالی عنہ ته حضرت عمر فاروق وی بچې عبدالله زما زوی دی، هغه د عمر زوی دی، که هغه ما واپس کړی دی نو په دې واپس کړی دی چې زما زوی دی، او ته د محمد رسول الله زوی، ته حسن یې، ته عبدالله نه یې، ته حسن یې، ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی. مونږ ستا نوکران یو، ته دا حیثیت معلوم که زما د زوی دپاره خو وخت نشته، لیکن ستا دپاره پروټوکول هغه بالکل بدل دی. دقسې رویه او خوله زمونږ د ټولو داسې پکاره ده. دا زمونږ د سر تاجونه دي، اهل بیت دي او صحابه دي، او زمونږ دا یو یو ویښته په هغوی باندې قربان دی او د هغوی مقروض دی. الله رب العالمین دې دا ټول ژوند چې تر څو پورې په دې بدن کې ساه شته، الله دې د صحابو په محبت کې مونږ ته توفیق نصیب کړي، او زمونږ هر لمحه دې الله رب العالمین د دې قربانۍ دپاره تیار لري چې مونږ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په اهل بیتو باندې، په خلفاو باندې او په ازواجو باندې ننګ او غیرت وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين. لے لو.